او دا هغه مقام دی چې د پېښور نه را روان کړي و یو بالکل ناصافي او نامعلومه نو هغه نامعلومه مقام دا دی الحمدلله بالاخر را ورسېدلو. الحمدلله بالاخر را ورسېدلو ملګرو. دا هغه مقام دی د کوم ځای نه چې موږ بلا القاري صاحب په بالکل ناصافۍ سره را روان کړي وو او یو نامعلوم ځای ته یې راخوشي کړي وو خو الحمدلله را ورسېدلو او دغه ویو دغه ځای دا په تاسو باندې ګورو نور بس دا درته نه وایو چې دا کم ځای دی خو دا د پېښور سره بالکل نږدې نږدې دی. سلامونه ملګرو، بالکل ناصافي ده او فرمان لالا زمونږ راغلی دی د تیرانه او اچانک چې دی د اختر دویمه ورځ ده لالا هم را رسېدلی دی ټول ما ته انتظار وو ما نه پات اختر مبارک تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال. جوړې ډېر وخت پس اختر هم مبارک شه، لمونځونه روژې تراویح عبادتونه هم قبول شه. ملګرو ته مې یو سلام وکړي ډېر کافي وخت پس ها صحیح ده انشاءالله. السلام علیکم اختر مبارک شه. نه جزاک الله مېلمانه ولاړ یو ډېر په منډې جزاک الله خوشحاله اوسئ. مهرباني مهرباني ما خو خالي کړی دی اوس که لږ هم نه لګو. سلامونه ملګرو، څنګه مې چې درته وویلې چې بالکل ناصافي ده او همدغسې ناصافي ده سره بلال لالا دی او نور ملګري هم دي او شاته پکې مونږ سره یو هستي ناسته ده او انشاءالله هغه به تاسو سره اوس خپل تعارف کوي او سید زین العابدین نوم یې هم دومره ګران دی چې خو به هر حال ملګرو خپلې خبرې ته به راشم. د اختر دویمه ورځ ده او د غرمې تقریبا 4 بجې دي او لالا رابطه وکړله چې په هر قیمت یې نو روزه او بالکل په یو نامعلومه ځای باندې ورویشتي یو پته نه لګي چې چېرته به م بوځي او تاسو هم په یو نامعلومه مقام باندې له ځان سره بوځمه نو موږ سره اوسئ ګورو چې کوم ځای ته به ځو. دا وخت موږ په پېښور موټروی باندې یو نو راځئ موږ سره اوسئ. زمونږ فرمان لالا چې دی نو هغه په 125 باندې راخوشی دی. او لالا ماشاءالله ملګرو لا هیڅ پته نه لګېږي چې کوم ځای ته روان یو کوم ځای ته بوځي. د پېښور نه راووتلو غرونه راورسېدل خو بیا هم موږ ته لا پته نشته چې چېرته روان یو. که څنګه اسحاق جانه چېرته روان یو څه پته لګي که نه؟ دا ملګري به م حیران چې دا چېرته روان دي خو دا دی غرونه راورسېدل تر اوسه لا پته نه لګېږي چې څه به کوو چېرته به ځو چېرته به نه ځو. دا زمونږ لالا دی ماشاءالله خرچې شروع کړي دي او پته نه لګي چې چېرته م بوځې. لالا مونږ خو لا تر اوسه ملګرو ته ځای نه دی ښودلی یار چې کوم ځای ونښې که نه هغه یو ځان له مزه دا سرپرایز دی دا بل ته ورته ښایو انشاءالله. مونږ سره اوسئ ملګرو. زین لالا ته وایي تاسو بار بار دا خبره کوئ چې کوم ځای ته ځو کوم ځای ته ځو کوم ځای ته ځو. زمونږ علما کرام وایي چې په خوښه یو رشته وکړې هغې کې دومره خوند نه وي خو چې دا لیدلي د کله نه وي که نه واده وکړې او په ډومبي ځل ورته مخامخ شو نو هغې کې ډېره مزه وي. لکه د لالا په دې دغه کې دا فلسفه ده په دې نامعلومه کار کې دا فلسفه ده.
او دا هغه مقام دی چې د پیښور نه را روان کړي و یو بالکل ناصافي او نامعلومه نو هغه نامعلومه مقام دا دی الحمدلله بالاخر راورسېدلو د دې ځای دا ښکلا تاسو هم کتله او مزید نور هم تاسو سره شریک کوو موږ سره اوسېږئ الحمدلله بالاخر راورسېدلو ملګرو دا هغه مقام دی د کوم ځای نه چې موږ بلا القاري صاحب په بالکل ناصافۍ سره را روان کړي وو او یو نامعلوم ځای ته یې راخوشي کړي وو خو الحمدلله راورسېدلو او دغه ویو دغه ځای دا په تاسو باندې ګورو نور بس دا درته نه وایو چې دا کم ځای دی خو دا د پیښور سره بالکل نږدې نږدې دی ښه دا ګورئ تاسو د یوې نیمې غنټې تقریبا یوه نیمه غنټه کېږي چې راوتي وو او د یوې نیمې غنټې په مزل باندې داسې یو ښکلي ماحول ته راغلو الحمدلله چې چار چاپېره غرونه او بیا دغسې ویو او بیا دغسې ملنګان یاران او بیا دغسې ماحول او دا واحد د لالا تعلق دی د بلال لالا چې په یو رنګ باندې موږ ته انټري وشوه زموږ نه ډېر غټ غټ خلک چې دی په دنیاوي لیول سره هغه ولاړ دي اوس هم او هغوی ته انټري میلاو نه شو الحمدلله موږ ته انټري میلاو شو نو تhank you لالا اگین برکت ستاسو دی چې دا قاریان مولیان را سره ماشاءالله بیا هم لکه برکت زموږ باندې جزاک الله جزاک الله نو اوس دلته کې به مونږ لږه سټې کوو او د دې ځای چې نورې څومره ښکلاګانې دي دا به هم تاسو سره شریک کوو تاسو مونږ سره اوسئ بل ځل راغلي وو قاري صاحب د دې ګوټونو کې داسې کبان اوچتېدو دی خوا یې ټوپ کول دومره زیات مطلب میان دا مقام د اوبو دی یعنې ډیم که مونږ تاسو ورته ووایو دا یو قسم ډیم دی او ډېر یو ښکلی مقام دی او دلته کې انټري چې د ملګرو هر چاته نه میلاویږي دا به زه یو ځل بیا ووایم دا انټري د بلال لالا په برکت سره مونږ ته میلاو شو او دا تاسو ګورئ لاندې ډېر خلک مخلوق ولاړ دی خو دا چې کوم خاص پوینټ دی دې ته نشي راتلی نه یې راپرېږدي ټول ملګري ناست یو ډېر خوندور ماحول دی نور ویلاګ تاسو وکتلو بالکل اخیرنۍ شیبې دي ماښام ټایم داخلېدو والا دی او تیاره هم راغله قدرتي لایټونه بند شو اگر چې کیمره به هم ډېره کمزوري اوس خو په دې اختتام کې د ملګرو په اصرار او خواهش سره د خپل زین لالا نه به څه اشعار او څه نور څیزونه به تیورو نو غواړم چې تاسو یې واورئ او دغه ویلاګ موږ سره تر اختتامه پورې وګورئ زین لالا بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د ټولو د خوشحالۍ دپاره تیزه یو غزل دی او د هغې نه مخکې ورته یو خطه پیش کړم بالکل جی ارشاد د وصال هره لاره بنده شوله قاري صاحب د وصال هره لاره بنده شوله لکه مجنون په دشت شاړه درځم د وصال هره لاره بنده شوله لکه مجنون په دشت شاړه درځم د بغاوت نه بغیر هم نه کیږي جانانه سم غاړه په غاړه یو ځل بیا اوس یو رومانوي غزل تاسو ټولو ته ډالۍ کومه ماویل پاتې شوریز د باران کیږي قاري صاحب ماویل پاتې شوریز د باران کیږي دی ویل سیمه د پښتو د بختان کیږي ماویل پاتې شوریز د باران کیږي دی ویل سیمه د پښتو د بختان کیږي قاري صاحب ماویل زلفې د خورې کړو لونه ولونه
ماویل زلف د خورې کړولونه ولونه دی ویل خدای به شي ناراضه اذان کیږي زبردست اذان کېدو والا دی ماویل کله د کرم کله ستم وي ماویل کله د کرم کله ستم وي دی ویل جون کې خو بهار او خزان کیږي ماویل حسن د ستی لکه پتنګ کړم ماویل حسن د ستی لکه پتنګ کړم دی ویل ګټه خو همیش په تاوان کیږي کیا بات ہے ماویل خشوه چې د مینې په چل پیش وي ماویل خشوه چې د مینې په چل پیش وي دی ویل دینه بغیر چرته گذران کیږي ماویل ما ته خپل منزل کچکول کې واچو ماویل ما ته خپل منزل کچکول کې واچو دی ویل بیا به د مړي اعلان کیږي او ماویل څنګه د مقصد د زړګي سر شو ماویل څنګه د مقصد د زړګي سر شو دی ویل زړه ته چې قریب شي جانان کیږي والسلام ډېره مننه دا زمونږ زین لالا دی د مقصد طرف ته چې اشاره ورکړه دا د دې تخلص دی ماشاءالله داسې ده که نه او دا اشعار نه پوهېږم د دې په زبان کې ورته غزل وایي او که رباعي ورته وایي کار څه ورته وایي خو دا د دې خپل دی رومانوي غزل دی دا د دې خپل دی او الله ورته نور هم ډېر کمالات ورکړي دي الله دې نور هم کامیاب کړي چې زمونږ د ناستې ته زمونږ د ماحول ته ښکلا ورکړه نو دا و زمونږ د نن ورځې یو ناڅاپي چکر زمونږ د ډېر ګران بلال لالا په برکت سره چې راجوړ شو دغسې فرمان لالا چې د تیرانه راغلی دی او داسې دا نور چې څومره زمونږ معزز میلمانه ناست دي د پبونه تشریف راوړو زمونږ د پروګرام ته ښکلا ورکړله ډېره مننه کیمرې په شا باندې موږ سره اسحاق جان دی چې د ده په برکت سره تاسو دا پروګرام ګورئ او تاسو در رسیږي ډېره مننه په الله باندې مسپارم او چرته چې هم یې خوشحاله او آباد اوسیږئ جزاک الله